کو بتاتے چلیں جہاں ضلع خیبر تحصیل باڑہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امیدوار برائے تحصیل چیئرمین عبدالرزاق نے ملک دین خلیل قبیلے کے تمام کونسلر، کسان اور یوتھ سیٹس پر انتخابات میں حصہ لینے والے سینکڑوں امیدواروں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا۔ تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے انہوں نے باڑہ، کجوری، سور، ڈھنڈ کے اپنے فارم ہاوس پر ایک بڑے بورڈ اگاہی سیمنار کا انعقاد کیا تھا، جس کا مقصد علاقے میں بلدیاتی انتخابات کے دوران امن کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ووٹ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کار کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا تھا۔ دوستو ملګریو کې داسې یو ملګری به نه وي چې هغه له مو بلنه ورکړې وي په خپله یا مې ورته ټلیفون کړی وي، خو لہذا چې دا کم طریقه کار و دا سوچ مور جوړ کړی و، ملګریو له مې وویل چې زه به دغو ټولو د قوم کونسلرانو له پروګرام کوم، پروګرام به ورته د دغې خبرې نه کوم چې توسې یو شو د مو د و ټرن آوټ وکړي چې څومره ووټ پول شوی دی د ټول ملک دین خیل نه 3,500 2,200 3,200 2,500 دا ووټ پول شوی وي په 100,000 کې په 62,000 کې په 60,000 کې دا ویلې دا د مونږ د خلکو دا کانسپټ جوړ شوی دی جنرل سیټ والا وي، کسان وي، یوت وي، او که څوک د مونږ د خویندو د مخه نماینده راغلی وي، که کم په اقلیتو نه څوک راغلی وي، په مختصر الفاظو کې خپل اظهار وکړي. دوستو ملګریو کې داسې یو ملګری به نه وي چې هغه له مو بلنه ورکړې وي په خپله یا مې ورته ټلیفون کړی وي، خو لہذا چې دا کم طریقه کار و دا سوچ مور جوړ کړی و، ملګریو له مې وویل چې زه به دغو ټولو د قوم کونسلرانو له پروګرام کوم، پروګرام به ورته د دغې خبرې نه کوم چې توسې یو شو د مو د